په دې انسانانو کې الله تبارک وتعالی دوه صنف پیدا کړي دي، یو ته نارینه ویلی شي او دویم ته زنانه ویلی شي. نارینه الله تبارک وتعالی د ساخ په اعتبار سره مضبوط پیدا کړي دي، زنانه د ساخ په اعتبار سره کمزوري پیدا کړي دي. تدې وجنه الله تبارک وتعالی په نارینه باندې ګران کارونه ایښي دي او په زنانه باندې څه ایښي دي؟ آسان کارونه. نارینه چې جنت ګټي په لګرانه وای ګټي، زنانه چې جنت ګټي په څه ګټلې شي؟ په آسانه ګټلې شي. جهاد فرض شو کنه، نو نارینه به جهاد ته ځي که جهاد ته به نه ځي؟ نو په زنانو باندې جهاد نشته دی. نارینه به قاضیتوب کوي که نه کوي؟ نو په زنانو باندې قاضیتوب نشته. داسې ډېر مشکل کارونه دي چې په نارینه شته او په زنانو باندې نشته. نو د ساخ په اعتبار سره الله نارینه او زنانه جدا جدا پیدا کړي، نو اعمال یې تقسیم کړي، نارینه باندې ګران اعمال، زنانه باندې. خو یو خبره بل ده، څنګه چې د ساخ په اعتبار سره جدا دي، داسې د اعمالو په اعتبار سره به هم دوی د یو بل عملونه نه کوي. نارینه به د نارینه په شان ژوند تیری، زنانه به د زنانه په شان ژوند تیری. نارینه به ځان د ښځو په شان نه جوړي، ښځې به د نارینه په شان ځانو نه جوړي. حدیث مبارک کې راځي وایي کم سړی چې ځان د ښځو په شانتې جوړي، په داسې سړي باندې د الله او د الله د رسول لعنت دی. کم سړی چې ځان څنګه جوړي؟ بعضې سړي به تاسو لیدلي که نه، لاسونه به یې سره کړي، جامې به یې د ښځو اغوستي، ګرځېده به هم د ښځو په شان کوي، لاس به هم د ښځو په شانتې وي، ټول پیشن به د ښځو په شانتې. په داسې سړو باندې د الله او د الله د رسول لعنت دی. او په هغې ښځو باندې د الله او د الله د رسول لعنت دی کومې ښځې چې ځان د سړو په شانتې جوړوي. دا بعضې ښځې به تاسو لیدلي بوټان به هم د سړو په خپو کوي، کوټونه به هم د سړو اچوي، جامې به هم د سړو په شانتې جوړوي، او پیسې به هم د سړو په شانتې اوچتې ګرځوي. داسې ده که داسې نه ده؟ حکم سړو ته دا دی ته پیسې اوچتې کا، ښځې ته حکم دا دی ته پیسې لاندې کا. موږ شی الټه کړی دی، سړي پیسې د پوندو د لاندې کوي او ښځې درنګ ګړۍ له پیسې زنګونانو ته رارسوي. داسې ده که داسې نه ده؟ نو ښځې به د سړو په شان چلونه نه کوي، پیسې به د دې لاندې، ځکه د دې د خپې دا غوټه چې ده دا په عورت کې داخله ده. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د زنانو پیسو ته وګورئ راوچتې کړي دي. نو زنانه به ځان د سړو په شانتې نه جوړوي. کومه ښځه چې ځان د سړو په شان جوړوي، په داسې ښځه باندې د الله او د الله د رسول څه شی دی؟ لعنت دی. نو خبره مې دا کوله چې څنګه د ساخ په اعتبار سره جدا دي، داسې به دوی کارونه هم څه کوي؟ جدا جدا کوي، یو بل مشابهت به نه اختیاروي. نو به هر حال ما یو خبره وکړه، مې ښځې ته جنت ګټل څه دي؟ آسان دي. نو زه صرف یو حدیث وام، د هغې مختصر ترجمه او تشریح بس کوم. مختصر خبره ښه، یو حدیث صرف بیانوم. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی ایما امرأة اذا صلت خمسها، کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي، کومه ښځه چې څه کوي؟ 5 وخته لمونځ کوي. دا خبرې به یاد کړئ. یو حدیث دی، دا بیانوم، د حدیث ځان سره یاد کړئ، ووسئ کور ته. حدیث مبارک کې راځي ایما امرأة اذا صلت خمسها، کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي، 5 وخته لمونځ فرضي لمونځ کوي. دا لمونځ یوازې په زنانه فرض نه دی، دا په نارینه هم فرض دی. خو په دې حدیث کې خصوصي ذکر د ښځو ولې راغلی دی؟ دا ښځې په مانځه کې لږې سست دي. صحیح سست دي. د سستیا یو څو وجې، یو خو په میاشت کې هسې داسې ورځې راځي چې دوی پکې مونځ نشي کولی، داسې ده که نه ده؟ بل اکثر دوی د کپړو مسلې وي، کپړې رانه پلیتې شوي، ماشوم رانه پلیتې کړي، څاروو رانه پلیتې کړي، نو مونځ اکثر نه کوي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي. ایرونو تاسو ته وایم دا لمونځ چې دی دا فرض عین دی. دا لمونځ پرېښودل ډېره غټه ګناه ده.
حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چاچ قصدن یو منز پری خود یو منز دے کافر شو دیسا شو اے علماء ناستی اهل ظواهر د بعض ائمه دا مذهب دی وی چاچ یو منز پری خود دے کافر شو دیسا شو کافر شو یو منز پری خودو نو کچرت شادی شد سڑی یو منز پری خود یا شادی شد خزی یو منز پری خودو نو وی دے کافر شو نو چه کافر شو نکاح ماتا شوا نکاح سا شوالا ماتا شوا نو مولی سے دوبارہ راولی ام بور تک کلمہ وائی ام بور لنکاح تازہ کئی علماء ناستی دا د بعضې ائمو مذهب دی چې یو منځ چا پرېښود وایي دی کافر شو نو چې کافر شو نکاح یې ماته شوه اوس به دوباره نکاح تړي دا د بعضې ائمو مذهب دی خو مونږ چې د چا په مذهب یو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي وایي نه چا نه چې یو منځ پاتې شو دی کافرو نه دی ځکه منځ پرېښودل ګناه کبیره ده او مرتکب د ګناه کبیرې کافر نه دی علما کرام ناست دي وی دے کافر نہ دے خنو امام سے حدیث کی خرازی کافر شو تو وی کافر ہو نہ دے نی حدیث کی خود کافر ویلے شوئے کرے دے ویلے شوئے نی امام سے ابراہیم اللہ دا حدیث ترجمہ کی مطلب دا حدیث دا دے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر دا دی حدیث مطلب دا دے چاچ قصدن منز پری خود دکار دا کافروں کو پوشک پونشه د کار د چاو کو د مسلمان شان دانه د چې د قصدن سپری دی نو چې د قصدن منځ پری خو نو کاری د چاو کو د کافر څنګه کاری د کافر کو حدیث مبارک کې راځي وای د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق چره دا په مانځ سره دی مسلمان به منځ کې او کافر سره کوي نو چې د قصدن منځ پری خو نو کاری د چاو کو پوشه کو پونه شوي بیا د امام سے مذهب لراشه د امام سے مذهب بیا د غینه سخت ښه د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دادی علما کرام ناستی وی کم سړی او کم خزه چې منځ نه کوي بیل مازه دي د علاقې چې کم تانادار دی اسی چو دی دا بیلماز سړی به اونیسي او حوالاتو ته به یې واچوي تاڼې ته به یې بوځي حوالاتو ته به یې واچوي وی هر سحر به یې روباسي دومره سزا به ورله ورکوي چې د بدن نه وینه روانه شي یا به دې توبه وباسي چې د نن نه بعد به مونځ نه پرېږدم او یا په دې حوالاتو کې په دې حالت کې مړ شي دا د امام صاحب مذهب دی بیا د امام صاحب مذهب مخکې واوره امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي وی کوچرته یو بیلمازه سړی یو بیلمازه ښځه مړه شوه د دې په جنازه کې د نیکان خلک شرکت نه کوي د دې جنازې له د نیکان خلکو نه ځي نیکان مونږ چاته وایو نیکان مونږ علماو ته وایو نیکان مونږ چاته وایو طلباو ته وایو نیکان مونږ تبلیغیانو ته وایو په معاشره کې چې کم نیک خلک حسابېږي دا د بیلمازه سړي جنازې لا زیدہ امام سے مذہب دے بیا امام ابو حنیفه رحم الله مخکې د بیلمازه سړي متعلق سوی امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي وی بیلمازه سړی او بیلمازه ښځه دا چې کله مړ شي دا به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کوي دا به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کوي علما کرام ناست دي تپوس ترې وکړي دا به سیټ ته چېرته دفن کوي چې نور خلک ته عبرت واخلي چې بعدیګر بیا بل سړی مونځ نه پرېږدي دا د مسلمانانو په مقبره کې وایي مه دفن کوئ الله زما خبره اورئ که نه اورئ علماو لیکلي دي وایي د بیلمازه سړي په قبر کې مخ قبلې ته نه ټینګېږي د بیلمازه سړي مخ قبلې ته نه ټینګېږي علما ویلي وی په شرط سره د بیلمازه سړي قبر وسپړی د ده به مخ د قبلې نه اوړېدلی وی دا ولې دا ځکه دا پرشتې چې څنګه راشي که نه دا پرشتې چې څنګه راشي ته د دا مخ د قبلې نه ړومبې واړئ مونږ چې مړی په قبر کې ږدو که نه نو د خاورو بالښتې خو ورته په لحد کې راښ کړی داسې ده که نه ده نو چې کله دا مړی ږدي په قبر کې نو د برې نه پکې یو تن اواز وکړي وایي مخ وله قبلې ته کوي
داسې ده که نه ده نو ما ته وله مخ قبلې ته کو خو چې دی بېلمازه و په رښتیا چې دله څنګه راشي لومبې د مخ د د قبلې نه واړئ وایي په ژوندانه د قبلې ته نه مخ کړی اوس یې ولې مخ کړی دی الله مونځ مه پرېږدئ مونځ علماو لیکلي وایي په یو بېلمازه انسان سره 7 کوره سپېره کېږي څو کوره سپېره کېږي 7 کوره نو دی وایي مولي صاحب ټیم غوړي راوړمه او چې هفته تېرېږي نو بیا راته وایي غوړي نشته دی نو زه هم ځان ته وایي مسلمان او د بېلمازۍ جرړه ستا په کور کې موجوده ده بېلمازه زوی په کور کې موجود دی بېلمازه لور په کور کې موجود ده بېلمازه انګور په کور کې موجود ده آیا په دې کور کې به برکت راشي سوال نه پیدا کېږي دې کور کې برکت راشي الله لاس اوچت کړه ټول مونځ خو به کوو که نه په پابندۍ سره به یې کوو که نه وروڼو مونځ به نه پرېږدو مونځ به نه پرېږدو یو خبره نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي ایما امرأة اذا صلت خمسها کومه ښځه چې څه کوي 5 وخته مونځ کوي دویم نبی علیه السلام فرمایي وصامت شهرها کومه ښځه چې د رمضان مبارک فرض روجې نیسي کومه ښځه چې د رمضان مبارک څه نیسي فرض روجې نیسي باقي پاتې شوي نفلي روجې نو نفلي روجه کې به دا د خاوند نه تپوس کوي ښځه چې نفلي روجه نیسي دا به د خاوند نه تپوس کوي چې حضرت سار مې د روجې اراده کړې ده ستا اجازت شته او که نشته نو که خاوند یې ورته وایي چې ونیسه خو روجه دې ونیسي او که خاوند پرې خفه و دې نفلي روجه ونیسوه ثواب میلاویږي که ګناه ګناه میلاویږي څه میلاویږي چې خاوند یې خفه دی او دا نفلي روجه نیسي ثواب نه کېږي الټه څه میلاویږي ګناه ها فرضي روجه کې کو خاوند وي مه نیسه نو د ده به نه مني ښه فرضي روجه به نیسي کو خاوند خفه یا کو خوشحاله نو دویم نبی علیه السلام فرمایي وصامت شهرها کومه ښځه چې 5 وخته څه کوي کومه ښځه د رمضان مبارک څه نیسي روجې نیسي باقي پاتې شو د زکات خبره نو د حدیث کې زکات ذکر نشته دی دا ولې نشته دی عام طور پر د ښځو سره پیسې نه وي عام طور پر د ښځو سره پیسې نه وي خو که یوې ښځې سره نغدي پیسې دي او یا ورسره کالي دي نو بیا به هغه زکات هم ورکوي ښه خو د حدیث کې د زکات ذکر نشته دی چې عام طور پر د ښځو سره پیسې نه وي نو دویم نبی علیه السلام فرمایي وصامت شهرها کومه ښځه چې د رمضان مبارک روجې نیسي څو خبرې شوي 2 دریم نبی علیه السلام فرمایي واطاعت بعلها کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده کومه ښځه چې د خاوند څه ده دې مسله کې ښځې ډېرې سستې دي دې مسله کې ښځې ډېرې سستې دي د خاوند تابعداره د خاوند تابعداره د خاوند تابعداري ګوره دا لازمه ده دا لازمه ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د کومې ښځې نه چې خاوند خفه و د دې الله یو عبادت هم نه قبلوي یوازې مونځ نه یوازې روژه نه یوازې ذکر نه الله تبارک وتعالی د دې یو عبادت نه قبلوي د کومې ښځې نه چې خاوند خفه یو عبادت نه قبله الله مسله دا به خاوند خفه پرېږدي او د پلار کره به مروره کینی داسې ده که نه پلار کره به خفه لاړه شي نو بیا به مولانو ته ټلیفون کوي وایي مولي صاحب یې وظیفه راله راکړه چې هغه کومه چې خاوند مې راپسې راشي زه ورته هم تا خاوند خفه پرېښی دی راغلی د پلار کره مرور او خفه ناست دی او ما ته وایي ماله ذکر راکړه دا ذکر دې نه قبلېږي دا وظیفه دې نه قبلېږي دا مونځ دې نه قبلېږي چې خاوند دې خفه پرېښی دی لومبې لاړ شه خاوند رضا که وروسته د هغې نه وظیفه غواړه الله او د وظیفې ضرورت کله کومې ښځې ته راځي چې دا د خاوند تابعداره نه کومې ښځې ته د وظیفې ضرورت راځي د خاوند تابعداره نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د ښځې یو څو صفات نبی علیه السلام ذکر کړي اول صفت په هغې کې نبی علیه السلام دا ذکر کړی دی وایي بهترینه ښځه هغه ده چې کله دې ته خاوند وګوري خاوند خوشحاله شي
دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله خاون ورته خبره کوي نو احد خدا خاون څه کوي تابعداري کوي د خاون څه کوي تابعداري کوي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله خاون قسم وکړي نو دا خاون په قسم کې بری کوي خاون په قسم کې څه کوي خاون ورته وای قسم په الله کو دا کار دی رانه وکړو نو دا ورته وای تا هم قسم خوړو ګوره چې زه کوم کنه کوم نه بهترین خزا هغه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خاون قسم وکړي چې دا کار به نه کوي نو دای نه کوي اسی تاسو نه تاسو کومه چې کومې ښځې ته خاون حکم وکړي دی تابعداري کوي کومې ښځې ته چې خاون وګوري خوشحاله شي کومې ښځې ته چې خاون قسم وکړي دا ور را قسم پوره کوي او کومې ښځې ته خاون نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د خاون د مال او د خپل ځان دا حفاظت کوي د خاون د مال او د خپل ځان څه کوي څلور خبرې شوې که نه او پنځمه دا چې نبی علیہ السلام وایي د دین په کارونو کې دا ښځه د خاون مرسته کوي هسې دا پنځه خبرې چې په کومه ښځه کې موجود دي ته وظیفو ته ضرورت شته بالکل ضرورت نشته خاون ورته خبره کوي دی تابعداري کوي خاون ورته ګوري دی ځان سنبال کړی دی دی ځان څه کړی دی سنبال کړی مطلب دا خاون دی ته وګوري خاون خوشحاله شي نو خاون چې کله ښځې ته وګوري خوشحاله شي چې کور ته راشي سمې د غوجلې موږی نه چې وګوري خوشحاله شي نه مړه وي دا راته مړه سم مزدور په کور کې ګرځي صحیح شه که نه لوپټی یو شان دی پرتوګې بل شان دی کمیسې بل شان دی داسې ښځې ته چې ګوري خوشحالېږي نه چې کور ته دی راشي او دی ښځې ښه ځان سنبال کړی چې زما خاون کور ته را روان دی دې ټایم کې ښه ځان یې تیار کړی نو دا خاون چې کور ته راشي او په دې ښځه نظر پرېوځي خوشحالېږي به که نه به خوشحالېږي نو مطلب دا دی دا ښځه به ځان سنبالوي دی خاون ته د شریعت موافق د شریعت موافق په ښایسته کپړې به اچوي ښایسته کپړې به اچوي وایي هغه خبرې پسې بله خبره را یادېږي که نه و یوې ښځې لور واده کوله د خپلې لور ته یې ویل که نه وی د خاوند د سترګو د خاوند د پوزې او د خاوند د غوږونو به خیال ساتي څه ورته ووي د خاوند د سترګو د خاوند د پوزې او د خاوند د غوږونو به څه ساتي خیال ساتي بس وخیاره ښځه و خپلې لور ته ډېر ښکلی نصیحت وکړم الله دې ټولو ته داسې خواښیانې ورکړي چې خپلې لور داسې پوه کوي نن سبا خواښیان خو ورته وایي ګورې سړی درنه قدم وانړی کنټرول کوي بی داسې ده که نه ده ګورې سړی به په خپل کابو کې راولي کنټرول کوي به یې ګورې قدم درنه وانړی خو چې ته ورته وایي کښېنه چې هغه ناست دي او چې ته ورته وایي پاسه چې هغه صحیح او ګورې خاوند دې داسې کنټرول کړه چې د خویندو او د مور نه او د ورونو خو یې بالکل واړی دا خبره ده که دا خبره نه ده الله نه ښځې ورته ډېر ښکلی نصیحت وکوي د خاوند د پوزې د خاوند د غوږونو او د خاوند د سترګو به خیال ساتي لور یې ورته وي مور یې پوه نه شوم څه مطلب دی مطلب دا دی چې د خاوند د سترګو خیال ساته د خاوند د سترګو خیال دا ساتل دي چې هغه کور ته راځي چې ته بالکل د ډولۍ په شانتې تیاره کړې ناست دی ځان به ورته سنبالی خاوند ته ګورې داسې به ورته ځان سنبالی چې د هغه سترګې بار چاته اوچتې نه شي خاوند ته به هر ټایم ځان تیار ساتي وی ټیک شو وی د خاوند د پوزې هم خیال ساته وی د خاوند د پوزې خیال ساتل دي وی داسې خوشبو به لګی چې خاوند د خوا ته راځي چې خوشحالېږي خوشبو به په کور کې لګی خاوند ته الله دې زمونږ په حال رحم وکړي زمونږ زنانه چې خادو ته ځي نو خوشبویانې ولګي نو د پردو سړو په خوا چې ځي نو په خوشبو تې په هغوی ورشي داسې ده که داسې نه ده او د خاوند سره چې په کور کې پاتې کېږي که نه نو بیا تې د خولو خوشبو ځي ټیک ده که نه بیا تې د خولو بوی ځي نو داسې نه ده هغه ښځه ورته وایي د خاوند د پوزې به خیال ساتي مطلب دا دی چې خاوند دې ستا خوا نه راځي چې ستا نه خوشبویي خیجي عطر دې لګولي
وی خټک شو وی د غوګونو خیال به ساتي وی د غوګونو څه مطلب دی وی خاوند ته به داسې خبره نه کوي چې دغه طبیعت پې خراب شي خاوند په خپلو غوږونو ګورستانه داسې خبرې وانه وري چې دغه طبیعت پې خرابېږي نو چې دا 3 کاره دې وکړل وی کور به دې جنت شي کور به دې څه شي جنت شي نو حدیث مبارک کې راځي وی کومه ښځه چې د خاوند تابعداره ده د خاوند څه ده الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره یو صحابي خپل لور د لاس نیولې ده او په دیکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله راوسته وی د الله پاک پیغمبر دا ملور د خو زما خبر نه مني دا پوه که چې زما خبره واوري کنه نبی علیہ السلام هغې جینۍ ته وی بچې دا پلار چې درته څه وي هغه ومنه کنه نو دې جینۍ ورته وی د الله پاک پیغمبر اول خو زما د پلار را تپوس وکړه چې دی څه وی نو نبی علیہ السلام پلار ته ویل ته دې ته څه وایي وی زه د دې نکاح کوم او دا د نکاح نه څه کوي انکار کوي زه دا ورکوم او دا انکار کوي نو نبی علیہ السلام ته وفرمایل ته ولې واده نه کوې چې پلار دې ورکوي د هغې جینۍ ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زما دې په هغې ذات باندې قسمي کوم ذات چې ته رښتینی پیغمبر مونږ ته جوړ کړی او رالیږلی زه تر هغې پورې واده نه کوم تر څو چې راله تا د دې خبرې جواب نه راکړی چې په خاوند د خاوند څه حق دی په ښځه باندې د خاوند کوم حق دی په ښځه چې دا جواب دې ما ته نه راکړی تر هغې پورې زه نکاح نبی علیہ السلام پوه شو چې دا جنۍ د خولې نه لږه تیزه ده د خولې نه څه ده تیزه ده نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی واوره کو چرته د سړي دا بدن د دانو ډک شي او د هغې دانو نه وینې او زوی بهیږي او دا ښځه راولګي او د دې سړي دا بدن په خپل ژبه باندې وسټي او پاکي کې بیا د خاوند حق پوره نه کړو بیا د خاوند حق پوره نه کړو نو هغې جینۍ نبي علیہ السلام ته فرمایل وی د الله پاکه پیغمبر بیا زما پلار ته ووایه چې په ما زور نه کوي په ما زورو نو نبي علیہ السلام هغې پلار ته وویل په دې باندې زورو مه کوه دا د خاوند حق دی یو ځل نبي علیہ السلام مسجد نبوي کې ناستو یو صحابي راغی ډېر وارخطا راغی وی د الله پاکه پیغمبره زما اوښ ته غوسه شوی دی ما چیچی ما خوري ځان ته مې نه پرېږدي ما سره صحابه ملګري که چې دا اوښ ماله ونیسي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی هلکه پاسئ چې دله دا اوښ ونیسي وی کوم ځای دی په دې پورې باغ کې دی نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی راځئ چې لاړ شو چې هلته ورسېدل که نه د باغ دروازې ته چې څنګه ورله دا اوښ په یو ګوټ کې ولاړ دی او دا خولۍ وازه نیولې او زګونه یې بهیږي غوسه دی غوسه نبی علیہ السلام ورمخکې شو داسې چې څنګه ورمخکې شو صحابه کرامو فرمایل د الله پاکه پیغمبر مزه مخکې دا اوښ غوسه دی نقصان به در ورسوي نبی علیہ السلام وفرمایل هېڅ نشي کولی ما لږ پرېږدوئ حدیث مبارک کې راځي وایي دا اوښ د هغې ګوټ نه را په منډه شو صحابه کرام ویرېدل چې په نبی علیہ السلام څه کوي حمله کوي خو چې اوښ د نبی علیہ السلام خواله څنګه راورسېد که نه په ځمکه کېناسته او دا غړانګه یې اوږده کړله او دا سر یې د نبي علیہ السلام قدمونو ته راوغځه او داسې په دې خاورو کې دا سر مګه اوښ کې بهېدلې دا سر یې د نبي علیہ السلام په دې خپو کې داسې په خاورو کې لغړاوه او اوښ کې بهېدلې نبی علیہ السلام داسې دا اوښ هغې موار ته لاس کو او هغې مالک لی ورکو وی هو دا والا خو د ده د اوبو د ګیا خیال ساته او د نن نه بعد به دې غوسه نه کوي د نن نه بعد به دې خو د اوبو د ګیا خیال ساته صحابه کرام ولیدل چې یو بې زمانه جانور راځي او نبی علیہ السلام ته څه کوي سجده کوي یو صحابي په جذبه کې راغی وی د الله پاکه پیغمبره دا خو زناور دی د ده عقل نشته دی خو نه پوهېږي هغه تا ته سجده کوي موږ له خو پکار دی چې موږ تا ته بدتري کوي اولا سجده وکړو موږ له پکار دی موږ تا ته څه وکړو سجده وکړو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ای زما صحابي کو زما په شریعت کې د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وی که نه ما به ښځې ته ویلو چې ته خپل خاوند ته سجده کوه
ما به ښځې ته وایي ته خپل خاوند ته څه کوه سجده کوه خو د الله نه ما سوا بل چاته زما په شریعت کې سجده جایز نه ده ځکه مې ښځې ته دا نه دي ویلي چې خاوند ته څه وکړه سجده وکړه د خاوند دومره لوی حق دی دومره لوی حق دی اوس به ښځې وایي چې مولانا صاحب د ښځې خاوند ولې دومره لوی حق دی دا خاوند ډېر ستړی برداشت کوي زم د بچو پلار یم تاسو هم د بچو څه یې پلاران یې که نه دا سړي ډېر تکلیفونه برداشت کوي که نه برداشت کوي ډېر تکلیف برداشت کوي د خپلې ښځې دپاره د خپلو بچو دپاره زه د خپلو خویندو ته وایم یقین په الله وکړه کو دې سړي یوه خبره د چا برداشت کړی وی خو چې شاته یې ته نه وې دی چې سار مزدورۍ له وځي که نه دته دا مالک کمې سپکې خبرې کوي کم کنزل ورته کوي کم ناروا خبره ورته کوي ده به الټه دې سړي ته جواب ورکړی و خو که ده شاته ځان پسې دا تور سرې نه لیدلی دته پته ده زما په کور کې زما ملکه ناسته ده په چار دیوالۍ کې دننه کو زه دې سړي ته جواب ورکړم ما ته به زما مزدوري میلاو نه شي زه به پیسې هغوی له ونسم داسې ده که داسې نه ده زه د خپلو خویندو ته وایم هی د واده مو که ده که نه زه د خپلو خویندو ته وایم د خاوندانو سره ډېره ګزاره کوئ ډیمانډونه ترې ډېر زیات مه کوئ ډېر زیات ډیمانډونه مه کوئ نن سبا مسله دا ده چې ډیمانډونه زیات شوي دي زه خپلو خویندو ته وایم د خپلو خاوندانو نه ډېر ډیمانډونه مه کوئ ځان ته د نبي علیه صلات وسلام د زمانې ځان ته د صحابه کرامو ځان ته د صحابیاتو هغه ژوند رعایت کوي هغه شان ژوند تیر کوي بس مختصر واقع به یې بس کومه د نبي علیه صلات وسلام په دور کې یو نوجوان صحابي و هغه به مانځه له لږ لیټ راته چې نبی علیه السلام به څنګه نیت تړه که نه دی به راورسېدو خو چې نبی علیه السلام به څنګه سلام وګرځو دی به د جومات نه روان شو صحابه کرامو په دې نوجوان صحابي باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړو وی د الله پاک پیغمبره دا نوجوان هلک نه دی نوجوان صحابي د جومات له ټایم نه ورکوي جومات له څه نه ورکوي ټایم نه ورکوي وی ځکه ته چې څنګه نیت تړي دی راشي خو چې ته سلام وګرځې دی جومات کې نه ایسارېږي په منډه وځي د صحابه کرامو دا شکایت ولې وکړو دا ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې به چې جومات له چا ټایم نه ورکوه هغه به منافق حسابېدو هغه به څه حسابېدو منافق حسابېدو د صحابه کرامو دا شکایت ځکه وکړو نبی علیه السلام په یو مانځه کې دا صحابي وسارو دغه شانتې وکړل په دویم مانځه کې سارو بیا یې داسې وکړل چې په دریم مانځه کې نبی علیه السلام وګرځو او دی د جومات نه روانېدو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی زما صحابي ودرېږه ودرېږه دا نوجوان هلک ودرېدو وی په تا باندې ستا ملګرو شکایت کړی ته جومات له ټایم نه ورکوې ووایې چې دا جومات له ته ټایم ولې نه ورکوې جومات ته ولې ټایم نه ورکوې هغه داسې یو خوا بل خوا وکتل بیا یې ښکته وکتل چپ شو څه یې ونه وی نبی علیه السلام دې دوباره تپوس وکړو هلکه تا ته وایم جومات له ولې ټایم نه ورکوې هغه چې ګیر چاپېره وکته بیا چپ شو چې بیا چپ شو نبی علیه السلام هم پوه شو صحابه کرام هم پوه شو چې ده په زړه کې څه خبره شته دی خو شرمېږي د صحابه کرامو ته ګوري نو څه کېږي په زړه کې څه خبره شته خو شرمېږي ویلی نه شي صحابه کرام په کلاره کلاره د جومات نه وتل شروع شو وتل چې ټول صحابه کرام ووتل که نه نبی علیه السلام دې وغوښتو وی ای نوجوان صحابي ای هلکه ته جومات له ټایم ولې نه ورکوې نو حدیث مبارک کې راځي وی هغه چې سر روچت کو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې بهېدې داسې ژړلې نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی څه مسله ده ولې وی د الله پاکه پیغمبره دا خو زما او د الله په منځ کې یو راز و دا خو ما نه ښکاره کوو خو په ما ملګرو شکایت کړی دی او تا رانه تپوس کړی اوس به ضرور واما نبی علیه السلام ورته وفرمیل ولې مسله دا ده که نه چې زما په بدن باندې چې دا کم څادر دی چې زما دا ټول بدن پکې پټ دی وی دا زمونږ په کور کې زما او زما د ښځې په شریکه دی دا زما او زما د ښځې په شریکه دی زمونږ په کور کې بل داسې غټ څادر نشته دی چې زما بدن پې یا پوره پټ شي یا پې زما د ښځې بدن پوره پټ شي د الله پاکه پیغمبره زه چې مانځله راځم نو دا څادر زه ور واچومه
زما ښځه د ځان نه نیمګړې څادرې تاو کړي خو یې مونږ په کور کې یو کوی کنستی دی نو زما ښځه هغې کوی ته کوزه شي او سیټ ته پکې کښېني خپل بدن یې پټ کړی یي نو زه چې مونځ وکړم زه په منډه کور ته ځکه ځم چې دا څادر هغې له ورکړم چې هغه پکې خپل بدن پټ کړي او هغه مونځ وکړي نبی علیه السلام فرمایي ښه دا خبره ده وی نبی علیه السلام ورته اسم ونه عزت دا صحابي لاړ بیا یو غذا وشوه په هغې کې ډېرې کپړې رالې چې کپړې رالې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل هغې نوجوان صحابي کره لږه کپړه ډېره ولېږئ د هغې کره کپړه څه ولېږئ کپړه یې ورکره ولېږله چې کپړه یې ولېږله دا ښځه شکي شوله شک واغسته چې نبی علیه السلام ما کره نن څنګه کپړه ډېره رالېږي ولې څه چل شوی دی ګوره چې زمونږ د غریبۍ نه چېرته خبر شوی دی کو نو چې دا خاوند یې راغی که نه نو دې ښځې ورته ویل وی تا خو به نبی علیه الصلاة والسلام ته د خپلې غریبۍ څه نه ویلي هغې صحابي ورته وی ولې وی ځکه چې نبی علیه السلام زمونږ کره کپړه لږه ډېره راولېږله زه شک واخیستم چې ګوره نبی علیه السلام زمونږ د غریبۍ نه خبر شوی دی کو دې صحابي د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی او ما نبی علیه الصلاة والسلام ته د خپلې غریبۍ ذکر کړی دی ځکه زما سره بل لار نه وه په ما باندې ملګرو شکایت کړی و چې دا خبره ښځې څنګه واورېده چې او ما نبی علیه السلام ته د خپلې غریبۍ ویلي دي حدیث مبارک کې راځي وایي چغه ووهله او ځمکې ته راتاوه شوه بېهوشه شوه بېهوشه شوه چې کله په وش کې راله که نه داسې اسمان ته وکتل او په ژړا شوه وی الله زه به دې اغوستې ومه خو زما د خاوند د غریبۍ اواز به دې بار ته نه ایسته الله دې ته وایي ښځې ښه الله زه به دې اغوستې ومه مخکې د دې نه چې زما د خاوند د غریبۍ اواز جومات ته ورسېدو زما د خاوند د غریبۍ نه بار خلک خبر شو الله وړاندې به دې زه د دې نه اغوستې ومه زه نن خویندو ته وامه زه دې تپوس کوم ته دې تپوس کې بله خور دې تپوس کې څه شته دی هېڅ نشته دی هېڅ نشته دی څه دي کار یې نشته روزګار یې نشته سړی هسې ناست دی خلک به درنه تپوس کوي خورې ژوند څنګه تېرېږي ته ورته وایې شکر الحمدلله هر څه ډېر دی هر څه ډېر دي زه دې خویندو ته هم دا نشته دی ژبې نه وباسئ ورنه الله به در باندې په رښتیا نشکي الله به در باندې په رښتیا څه کي نشکی او حدیث مبارک کې راځي وای کوم انسان چې خپل محتاجی د خلکو نه پټي او الله ته بیانوي الله به دې انسان له پریوان روزي ورکي سبول ورکي او خلکو ته چې بیانوي نو خلک خپکیږي کو خوشحاليږي الله دې رحم وکړي زمون خدا سي معاشره ده چې خلک د خلکو د دردونو نه خوان اخلي داسې معاشره کې پاتې کېږو چې بعضې خلک د خلکو د دردونو نه هم خوند اخلي هلکه څنګه ژوند تېرېږي یاره بس تکلیف کې ما ښه اخوا لاړ شي مړه بس د هغې نه هم خوند اخلي ستا د ژبې نه وباسي چې دی به خپل تکلیفونه بیان کړي زه به ترې خوند والمه معاشره کې داسې خلک شته ښه د خلکو د دردونو نه خوند اخلي د خلکو د تکلیفونو نه خوند اخلي نو خبره مې دا کوله چې دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کومه ښځه چې د خاوند تابعداره کومه ښځه چې صحیح د خاوند صحیح واطاعت بعلها او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وحفظت فرجها وحفظت چې کومه ښځه د خپل شرمګاه حفاظت کوي خاوند شته او یا نشته په مسافرۍ باندې دا د خپلې د حیا او د عزت څه کوي حفاظت کوي درنې جامې اغوندي درنې څادرې په سروي څو خبرې شوې څلور څو خبرې شوې بیا یادې کوي کمې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کومه ښځه چې د خاوند یا کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي حدیث مبارک کې څه راځي چې کومه ښځه 5 وخته مونځ کوي یوه دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د رمضان مبارک څه نیسي روزي نیسي دریم نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي هیر ده نه دي هیر شو که نه څلور خبرې مې اوس وکړې کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي کومه ښځه چې د رمضان المبارک روزي نیسي او کومه ښځه چې د خاوند تابعدار وي او څلورم کومه ښځه چې د خپل عزت
حفاظت کوي د خپل شرمګاه څه کوي حفاظت کوي نبی رسول الله سلام دا نه فرمایي چې دا جنتی ده دا څه نه و چې دا ښځه څه ده بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت د جنت په اتو دروازو کې چې کومه دروازه خوښه ده پاغي دي داخله شي څه خبرې شي سلور څه خبرې شي چې په کوم ما درته ویلو کنه د ښځې لپاره جنت ګټل څه دي آسان دي کومه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي کومه ښځه د رمضان مبارک روزې نیسي کومه ښځه د خاوند تابعداري کومه ښځه د خپل عزت حفاظت کوي نبی علیہ السلام دا نه فرمایي چې جنتی ده بلکې نبی علیہ السلام فرمایي د جنت په اتو دروازو کې چې کومه دروازه خوښه ده پاغې دې داخله شي حالانکه د جنت دروازې به مختص د روزدارو د پاره ځان له دروازه ده د منځګزارو د پاره ځان له دروازه ده د ذاکرینو د پاره ځان له دروازه ده خو په کومه ښځه کې چې دا څلور خبرې موجود وي وي د جنت په اتو دروازو کې چې کومه دروازه خوښه ده په هغې دې څه شي داخل شي الله تبارک وتعالی د شهنشاه ورور او د دوی د ټول خاندان د خوشحالي او د خادي د برکتونو ډکه کی او الله تبارک وتعالی د دوی د کور د رحمتونو ډک کی او دوی د علاقې ته یو بنیاد مخې ته کېښودو داسې لکه مولانا صاحب د علاقې ته یو بنیاد مخې ته کېښودو او هغې ورته دا کېښودو چې په خادو کې به ډمان نه راولو په خادو کې به اجراګان نه راولو په خادو کې به ګانې نه لګو په خادو کې به د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیث مبارکه ذکر کو په خادو کې به د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت ذکر کو ځکه دا خادي دا نکاح سنت ته کو سنت نه دی الله در باندې خوشحالي راوستي په شهنشاه ورور باندې دوی زه الله خوشحاله کوم نو د هغې شکرې به زه داسې ادا کوم چې زه به الله خوشحاله کوم داسې ده که نه ده په تا باندې خادي راوسته ته وایې زه الله خوشحاله کړم نو زه به الله خوشحاله کوما نورونو چې په چا باندې الله خادي راوسته نو دی خو الله خوشحاله کو خو دی به الله خفه کوي کو الله به خوشحاله کوي الله به خوشاله کوي نو چې تاسو پکې جړاګان راولئ نو تاسو د نعمت شکر ادا کړئ ناشکري خو وکړه ناشکري خو وکړه څه خو وکړه ناشکري وکړه او چا چې د الله ناشکري کړې د الله په نعمتونه بند کړي دي نو بیا نعمت صحیح نن په ټنګ ټکورو کې او سبا خواښ انګوري او بل ته لاندې وتي او د کور نه بیا یو لوی غوغا جوړوي نو کور ته مې نه ده راوستې خو بلا مې راوستې ده انګور مې نه ده راوستې خو څه مې راوستې ده بلا مې راوستې ده ښکلی کور مې خو چې وایي دا بلا راله نو کور نه یې راله اور جوړ کو نظام تا ته د واده په ورځ اور جوړ کړی و تا ته د واده په ورځ څه جوړ کړی و ځکه چې ناوې دې کور ته راوسته نو تا ټنګ ټکور شروع کړو د رحمت فرشتو ته دې اوس درته زما ضرورت نشته ځئ تاسو داسې ده که نه ده کور کې چې د ټیپ ولګو د رحمت فرشتې پاتې کېږي نه پاتې کېږي نو تا وی زما فرشتو ته ضرورت نشته کور دې خالی پاتې شو نو چې د رحمت فرشتې لاړې نو د څه فرشتې به راځي د غضب د څه فرشتې به راځي نو هغه بیا یو بل ته سرې کړي دواړه ناستې خواښ انګور کړه او بس په کور کې یو غرب جوړي غوبل جوړي نو ځکه تا الله خفه کو الله به اوس تا خفه کوي تا الله خفه کو اوس به الله تا خفه کوي نو په خادو کې به الله نه خفه کو الله به څه کوو رضا کو او د دې علماء قدر وکي یقین وکړئ چې نن به تاسو ټول خوشاله چې په خادو کې مونږ مبارک چهرې نو داسې خوشاله به کنه به د دې بنن ضمیر مطمئنی زړه به مطمئنی چې ما په خپل خاده کې څنګه مبارک چهرې کې نه ولیدي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي مشران علما ناستو داسې نامناسب الفاظ به د جبې نه وتی دا غي بخنه غواړم الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا چې خرڅ بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعاګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان د سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ضرور ولیکئ
ډیره مننه.